الله پاک جل شانه د ټولو نه د لوی موحد د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر چې د ټولو نه لوی موحد هم دی او د ټولو خلکو په نسبت باندې مسلم شخصیت دی، مسلم پیغمبر دی، ټول خلک په حق باندې ګڼي او ټول خلک یې مني. مشرکین ورته خپل نسبت کوي مونږ په دین ابراهیمی باندې، یهود او نصارا دی ورته خپل نسبت کوي مونږ په دین ابراهیمی باندې، ملت ابراهیمی باندې. مونږ ورته خپل نسبت کو مونږ په ملت ابراهیمی باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل نسبت کی زمونږ نیکه دی مونږ په ملت ابراهیمی باندې. بلکې نبی علیه السلام فرمای چې زه د خپل نیکه دعا یم. ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده، مخکې سپارو کې ذکر ده او هغه دعا الله پاک قبول کړې ده. نو مونږ ټول ورته نسبت کو د ټولو په نسبت باندې مسلم شخصیت، د مشرکینو په نسبت باندې اومو، د یهودو نصاراو په نسبت باندې اومو، د مسلمانانو په نسبت باندې خو خامخا دا مسلم شخصیت او ټول مني چې دا زمونږ نیکه دی او زمونږ پیشوا دی، زمونږ امام دی. مونږ ټول د هغه په لار باندې روان یو. نو دلته کې الله جل شانه د هغه واقعا ذکر کړی ده چې هغه د شرک رد کړی دی، ټول خلک توحید طرف ته رابللي دي. نو آزر مشهور دا ده چې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار دی، دا د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دی. خو اکثر مورخینو او نسبدانانو هغې ترجیح دې ته ورکړې ده چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تارخ و تارخ او دا آزر چې کوم دی دا لقب دی. د پلار نوم تارخ او دا آزر چې دی د ابراهیم علیه السلام د پلار لقب دی. نو لقب آزر و او صحیح نوم چې کوم دی خپل نوم دی تارخ. او دغه رنګې امام رازی رحمه الله او بعض نور علماء هغې فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تارخ دی او د تر نوم آزر و، د تر نوم آزر و او تر ته د عربی په محاوراتو کې پلار ویل کېږي، تر ته پلار ویل کېږي. نو دا د تر و او دا دته نسبت چې کوم دی د پلار شوی دی، دی په حقیقت کې تر و. امام رازی رحمه الله فرمایي او د نمرود وزیر او په شرک مبتلا. بهرحال اقوال بدی کې ډیر دي، خو یا آزر یا پلار شو یا تر شو. خو د ابراهیم علیه السلام د نسب اهم شخصیت لوی شخصیت و. نو دا خلک په دوه قسمه شرکونو کې مبتلا و، د بوتانو عبادت په کو او د ستورو عبادت په کو، کوكب پرس چې ورته وي. د بوتانو عبادت په کو او د ستورو عبادت په دی خلکو کو. نو ابراهیم علیه السلام ته فرمایل چې انی اراکا بشک زوینم تعالی را وقومک او ستا قوم لره. خپل قوم ورته اونوي ځکه چې مسلمانان دا ټول یو قوم دي. الته د مذهب چې کوم دی خیال اوساتو چې دا ستا قوم دی، یعنی تاسو په یو دین باندې زه په جدا دین باندې، زه موحد یم تاسو مشرکین یې. نو مشرکین تاسو ټول په ټوله چې کوم دی یو نسب یې او دا ستا قوم دی. فی ضلال مبین دی په ښکاره ګمراهۍ کې دي. او دا معلومه شوله چې ابراهیم علیه السلام لومبې دعوت حق دا خپل د کور نه شروع کړې ده. څنګه چې نبی علیه السلام د خپل کور نه چې کوم دی شروع کړې وه او الله رب العزت ته وفرمیل چې وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین. ته ویروه خپل نږدې رشته دار، لومبې رشته دار زمانه ویروه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوه صفا په غر باندې هغې باندې خپل ټول چې کوم دی نسب راجمع کو او هغې ته چې کوم دی دعوت ته الله ورکو، د الله د وحدانیت دعوت یې هغه ټولو ته ورکو. نو لومبې دعوت چې ورکوي دا به د خپل کور نه شروع کوي، د خپل ځان نه، بیا د خپل کور نه، بیا د خپل بیبي نه. نبي علیه السلام باندې څنګه وحي راغله او کور ته راغی نو لومبې دعوت حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها ته ورکړی. نو لومبې دعوت به د خپل کور نه شروع کوي. الله فرمایي مونږ ابراهیم علیه السلام ته ښودلي ملکوت السماوات والارض، عجایبات د اسمانونو او د ځمکو، عجایبات ناشنا څیزونه د ځمکو او د اسمانونو ورته مونږ ښودلي وو چې د ځمکو او د اسمانونو د دلیل په الله باندې ونیسي. ولیکون د پاره دی چې د دلیل ونیسي د الله په وحدانیت باندې من الموقنین او شي د پوخ یقین والنه. اصل کې ابراهیم علیه السلام د بوتانو چې چا د بوتانو عبادت کو د بوتانو نو هغې ته کوله وفرمیل
تر دې پورې چې خپل پلار و یا خپل ترې و هغه ته کولو خبره وکړله چې تاسو په ګمراهۍ کې وینم سخته خبره ورته وکړله او دلته کې ورته لږه نرمه غونډه کې خبره وکړله ابراهیم علیه السلام د خپل رب معلومو خدای د دې خلکو د ملامته کولو دپاره وي چې کوم رب چې زمونږ او ستاسو رب دی نو هغه پناه کېږي نه په هغه باندې پناه نه راځي به همیش دپاره وي چې دا ستورې پناه شو د دې مطلب دا دی چې دا الله نه دی دا زمونږ رب نه دی بلکې دا رب پیدا کړی دی نو هلته کې چې د بوتانو عبادت یې کوو د هغې مکمل په ډېره سختۍ سره ابراهیم علیه السلام رد وکړو او دلته کې لږه نرمي غونډه کې وکړه بیا ځکه چې هلته کې په سختۍ سره په دې وجه باندې رد وکړو چې هغه خلکو په خپله لاسو باندې بوت جوړ کو او د هغې عبادت پی کو نو ښکاره ګمراهي وه او دویم دا چې ډېر کمعقلتوب و دغه ډېر کمعقلتوب چې سړی په خپل لاس باندې یو څیز جوړ کړي او بیا د هغې عبادت کړي نو هلته چې کوم دې سختي وکړله او دلته کې لږ غونډه کې خلک د دې ستورو د عبادت سره عادت شوي وو او بل دا ستوري دي په خپله نو جوړ کړی الله پیدا کړی وو نو د دې وجې نه دلته کې ابراهیم علیه السلام سره لږه نرمي وکړله نو بعضې ځایونو کې په دعوت کې سختي کوي بعضې به نرمي کوي او چې ته سختی هم کوي یا نرمي هم کوي نو هغه به هم ستا غرض صرف دی چې د دې خلکو هم اصلاح وشي او په دې سره زما هم اصلاح وشي نو چې چا به د ستورو عبادت کو دي که خو دوه معروضو یو د بوتانو عبادت او بل د ستورو عبادت نو ابراهیم علیه السلام چې کله ستوري راښکاره شو د شپې نو دا خلکو نه یې تپوس وکړو ورته وي دا زما رب دي ستاسو په ګمان کې دا ستوري نو هغې ورته وي او نو چې کله هغه ستوري پناه شو سحر سبا راوختو هغه ستوري پناه شو نو ورته وي زه د هغه سره محبت نه کوم چې هغه پناه کېږي زما رب خو به هغې چې با باندې پناه نه راځي هغه به چې کوم دی همیش دپاره قایم او دایم ذات وي نو چې په ده باندې پناه راغله دی خپل ځان نشي چې کوم دی ټیکولی نو دی به مونږ څنګه پیدا کړي رب خو هغه دی چې هغه ازلي او ابدي ذات دی نو دا رب نشي کېدلی نو چې بله شپه شوه سپوږمۍ راوخته ورته وي دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې نو دی ورته وي او نو چې کله هغه سپوږمۍ سحر راوخته رڼا راوخته سپوږمۍ پناه شوله نو ورته وي دا زما رب نه دی په ده باندې خو بیا پناه راغله نو چې سحر نور راوختو نو هغه نر خو بیا ډېر زیات ښایسته و نو بیا د دې نه تپوس وکړو د دې د ملامته کولو دپاره ورته وي دا زما رب دی نو هغې ورته وي او نو چې کله شپه شوله نور ختم شو وي دا زما رب نشي کېدلی زما رب باندې و پناه دا و پرې نه راځي نو بیا اخره کې ووی چې زه ستاسو ملګری نه یم او ما خپل مخ الله طرف ته اړولی دی هغه ذات طرف ته مې اړولی چې هغه د اسمانونو او د ځمکو پیدا کوونکی نو دی ورته ونوي چې تاسو هم هغه ذات طرف ته مخ راواړوئ نو فرمایي فلما جنه پس هر کله چې تیاره راوسته علیه په ده باندې اللیل شپې رأه نو ده ولیدو کوکبا ستوري یو ستوري ولیدو یا مشتري او یا زهره یا بل یو ستوري خو په دغه وخت کې به خلکو د مشتري او د زهره د دغه ستورو عبادت کو او دا لوی رب دی په ټولو کې ځکه نور خو په ټولو کې لوی دی نو دا خبره ابراهیم علیه السلام صرف د دې خلکو د ملامتیا دپاره کوله چې دا خلک په دې مسله باندې پوهېږي چې دا ستاسو رب نه دی نور ابراهیم علیه السلام د خپل رب معلوم دلته کې قوم ته چې کوم دی نسبت هلته وي پلار ته وي دا ستا قوم دی او دلته کې ابراهیم علیه السلام وفرمیل یا قومي ای زما قومه دلته ځکه زما قوم ووي چې وروسته د براعت اعلان کوي یا قومي ای زما نسبي قومه ای زما ذاتي قومه انی بریء بېشکه زه بری ما مما د هغې نه تو شریکون چې تاسو شریکوئ د الله سره مما د هغې بوتانو نه تو شریکون چې تاسو شریکوئ د الله سره د هغې نه بری ما وروسته د براعت اعلان کوي د دې وجې قوم د خپل نسبت وکړو انی وجهتو بېشکه ما برابر کړی دی وجهي خپل مخ للذي هغه ذات طرف ته فطور السماوات والارض چې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی نه دلته کې ابراهیم علیه السلام ورته دا ونه فرمایل چې تاسو خپل مخ هغې رب طرف ته مخامخ کړه چې کوم اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي خو صرف دومره یې وفرمایل چې ما خپل مخ هغې ذات طرف ته اړولی دی چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی دې ته ونه وي دې کې یو حکیمانه انداز کې دې ته دعوت ورکو چې ما اړولی دی مخ مطلب دا چې تاسو هم ما پسې دا مخ راواړوئ خو په خولې ورته د دې وجې نه ونه وي چې دې کې حکمت پکې دا چې دوی په دې خپل ضد باندې ونه درېږي او د ضد د وجې نه انکار ونه کړي د دې نه دا خبره ثابته شوله چې یو مبلغ وي یو مقرر وي
او دې چې ته حق بیانین دا مطلب بینی چې حق بیان کا ارسنګ چې دی بیان کو حق به بیانې خو په داسې انداز کې چې مؤثر انداز کې چې په خلکو باندې اثر ومو کی استاد ټول رشوت خار مه ته ناشتي اته و چې رشوت آرام دی رشوتي دسه دی رشوتي دسه دی او دسه دی نو هغه بیا ستاسو کسته کوي په داسې انداز سره بیانې چې هغه ته حق واضح شي حق بیان شي او دا چاته چې ته بیان دغه په ځړ باندې اثر ومو کی زموږ ملګری دغه خبره کوله وی داسې کار شوی چې یو کس په ګیره باندې تقریر کوي نو دومره سخت تقریر یې کوو دومره سخت الفاظ یې استعمالولو چې زه ناست وم جامت مې کوو د جمعې په ورځ باندې وي اخره کې مو سره برېتو مو خورېدل ډېرې غوسې نو په داسې انداز سره به حق بیانوي چې هغه په مؤثر انداز کې وي چې تاثیر پکې وي چې دا کم خلک ورته ناست چې هغوی د ستا خبره واوري ابراهیم علیه السلام دلته د دې وجې نه داسې ونه فرمایل چې تاسو ما طرف ته راوړئ خو زه هغې رب طرف ته مخ اړونکی یم چې کوم رب د اسمانونو د ځمکو پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو پیدا مطلب یې دا چې تاسو سره مخ راواړوئ خو که دوی ته یې وي نو شاید چې دوی په دې خپل خبره باندې کلک شوي د ضد د وجې نه بل سړي سره یو سړی خبره شروع کړي ته به ورته حق بیانوې خو ته ورته حق په داسې انداز سره بیان کړي چې هغه په خپله ناحقه باندې کلک ودرېږي زما دا خبره ټیک ده نه په داسې انداز سره به حق بیانوي چې حق بیان شي او دا کس اثر واخلي ستا د حق قبول وکړي بعضې خلک مړه حق بیان ما ملګری دی هغه دا خبره ډېره کړي مړه بس وي د دې مولانو نه مې ډس خادمې ولي مړه وي دې حق نه بیاني مې څه مطلب و مړه به دې حق نه وي بس وي حق ته حق نه وي دغه مطلب زه پوهیم چې څه مطلب دی چې د هغه د زړه خبره یې نه کوله نو ما ورته بیا وویل مې حق به بیاني خو د حق مطلب دی چې داسې خبرې وکړو چې بس تاڼې ترې اوچت کې وګودي شي داسې خبرې وکړو دې د هغه حق وي نو حق به بیانوي خو په داسې انداز به یې بیانوي چې خلک د دې نه اثر واخلي حق بیان شي او خلک د اثر واخلي او ستا په زړه کې د دې خلکو خیرخواهي وي چې زه دې ته حق ته خیرخواهۍ دپاره بیانوم د دې دپاره چې ته خلک ټوکې چا په سر ټوپۍ نه په سر کړی ته په ټوپۍ باندې خبره شروع څه مطلب و سړی ملامته کول غواړي یو سړی ګیره نشته تا په ګیره باندې خبره شروع کړه څه مطلب و ته دا ګیرې والا ملامته کول غواړي حق طرف ته مایل حنیفه زه مایل یم حق طرف ته یا حنیفه زه موحد یم وما انا من المشرکین او نه زه د شرک کوونکو نه زه ستاسو د مشرکینو د ډلې نه نه یم یعنی زه د څه نه ویرېږم ما سره خو دلایل مضبوط دي د الله په وحدانیت باندې چې الله واحد لا شریک دی هیڅوک سره شریک نشته دی او تاسو دې خبره نه یریږئ تاسو چې کوم شرک جوړوئ نو تاسو سره د الله د طرف نه هیڅ دلیل نشته دی یو دلیل تاسو سره نشته دی چې تاسو د الله سره په شریک منلو باندې یو دلیل راوړئ چې دا دلیل دی زموږ سره چې الله موږ ته فرمایلي چې ما سره شریک وګڼئ واړه شریکان را سره جوړ کړئ یا لوی شریکان را سره جوړ کړئ نو تاسو سره څه دلیل نشته دی او ما سره چې کوم دی مضبوط دلایل دي د الله په وحدانیت باندې فأي الفریقین پس کومه یوه ډله په دواړو کې احق حقدار ده بالامن د امن د بچ کېدلو ان کنتم تعلمون کو چېرې تاسو پوهېږئ دا دواړه ډلې دي ما سره دلایل دي د الله په وحدانیت تاسو چې ما ته دا خبره کوئ چې ته زموږ د دې بوتانو نه ویرېږه چې تا ته نقصان در ورسي نو تاسو په خپله د الله نه نه یریږئ چې د الله سره چې کوم دي شریکان جوړوئ حالانکې زه په حقه باندې ما سره دلایل دي د الله په وحدانیت تاسو سره د شرک هیڅ قسمه دلیل نشته دی د الله د طرف نه نو بېشکه ابراهیم علیه السلام په حقه باندې دی هغه په امن باندې دی الذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ولم یلبسو او ګډ کړی نه دی ایمانهم د خپل ایمان سره بظلم ظلم ظلم ورسره نه دی ګډ کړی اولئک دا خلک دي لهم الامن چې د دې دپاره به امن وي وهم مهتدون او دوی په سمه لار باندې دي